بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت زموږ سره د جمعیت علماء اسلام ضلعي امیر او سابق ممبر صوبائی اسمبلی جناب مولانا محترم فضیل غفور صاحب موجود دی او مولانا صاحب د وخت راکولو ډیره مهرباني وکړه. تاسو کوی چې را د کله چې د 25 جولای باندې انتخابات شوي دي، د دې انتخاباتو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف چې څوره عہدیدارانو یا څوره مشرانو هغه مختلفې د تبدیلۍ دعوې کولې، چې کله د 25 جولای انتخاباتو شو نو بجلی چې د هغه غیب د نشته دی دغه شانتې د ګیس په قیمتونو کې اضافه وشوه. دې تبدیلۍ تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه وړاندې خو ستاسو د حق نیوز انتهایی شکریه ادا کوم. او چیرمن صاحب تاسو په علم کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف او بالخصوص د عمران خان نه د خلکو ډېر لوی توقعات وابسته وو. تیر هفته لسو ورځو کې چې خلک کوم مایوسۍ طرف ته روان شو، د ملک نظام کوم اندیر نګرۍ طرف ته روان شو، نو خلک اوس ټول په دې سوچ کې مبتلا دی چې د دې خبرو انجام به سره وځي. مونږ خو په دې تمه وو، دعوې به لوی کېدې چې لوډ شیډینګ به مکمل ختمو. هغه شته بجلي زمونږ ورکه شوله. زه حیران په دې یم چې تر اوسه پورې کومه بجلي وه هغه بجلي چېرته لاړه؟ نه خو څه آفت راغلی دی، نه څه قهر راغلی دی، نه څه بل څه شوي دي. او خلکو تاسو ولیدل چې د قربانۍ غوښې چا ونه خوړلې هغه یې سپو ته ورتاوې کړلې. دا چې کوم دی نو دا تحفه ده د دې نوي حکومت ته طرف نه. د غریب په چوله باندې د ټولو نه وړاندې چې کوم دی نو حمله وشوله، او چې کوم ګیس سلنډر دی دا د 1200 روپو نه یکدم 1500 ته، د 1500 روپو نه اوس یکدم چې کوم دی نو دا 1900 روپو ته ورسېدل، 1950 روپو ته ورسېدل. نو ظاهره خبره ده چې د دې اثر دا په غریبو خلکو باندې پریوزي. د ټلیفون بل دا 720 روپۍ په دې کې اضافي ټیکس دا راغی، او دا صرف په دې حکومت کې راغی چې کوم ټول ټیکسز دي په موټروي باندې یا په نورو روډونو باندې په هغې کې اضافه راغله. یو سړی چې به د لاهور نه دلته راتلو اسلام آباد ته، او هغه به په ټول پلازه باندې 620 روپۍ چې کم دی نو ورکولې، اوس په هغه 680 روپۍ ورکوي. دا ټولې اضافې چې درته زه یادوم دا صرف د دې میاشتې د نوي حکومت د هغې کارنامې درته زه یادوم. او بیا تاسو وکتل چې دلته یوټیلیټي سټورز وو، په هغې کې به خلکو ته په ارزانو قیمتونو باندې سوداګانې میلاوېدلې. د غریبو د فایدې دپاره حکومت په هغې څیزونو باندې سبسډي ورکوله. دا حکومت راولګېدلو او هغه یوټیلیټي سټورز د هغې د بندولو فیصله وکړله چې تاسو به نور خرڅ نه کوئ. نو یو طرف ته ارزان څیزونه دلته په یوټیلیټي سټور کې میلاویږي، په هغې پابندي لګي. بل طرف ته دلته ګیس سلنډر د هغې ریټ سیوا کې، بل طرف ته تا په دې خلکو باندې بجلي دې پې بنده کړله. د ټلیفون په بلونو کې د ورله 720 روپۍ په هر بل کې دا اضافي ټیکس چې کم دی نو تا راوستلو. په ټول پلازو باندې تا چې کم دی نو ټیکسونه هغه دلته بړاو کړل. نو یہی تو ابتداء عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. مونږ خو کتل چې دا خلق به انتهایی دلته ارزاني راولي. اسد عمر صاحب نه به مونږ اورېدل چې پټرول دا په 46 روپۍ سمثینګ پاکستان ته پریوزي د ټولو خرچو سره. دا باقي پیسې چې څومره دي دا د نواز شریف جیب ته ځي. اوس ته مونږ دا تپوس کوو چې په 46 روپۍ هغه پټرول په پاکستان کې پریوزي، نو دا باقي پیسې اوس د عمران خان صاحب جیب ته ځي. لکه مخکې هغه وزیر اعظم اوس دی وزیر اعظم دی. بیا په کار خو دا ده چې ستا څنګه حکومت راغی په وړاندې ورځ باندې تا دا ویلې وی چې په 46 روپۍ د اوس نه وروسته پټرول وي. ما واورېدل بېګا چې 2 روپۍ ارزان کړل. دا په دې چې کوم دی نو خبرو باندې نه کېږي. په کار دا ده چې تا کومه دعوه کړې وه هغې دعوې ته دا خپل ریټ تا راکوز کړي. دی به ویل وی به بجلي دا په 3 روپۍ یونټ موږ ته پرېوځي. نو په کار دا ده چې د بجلۍ ریټونه دا راوغورځوي. زه یریږم په دې باندې چې د ټیکسونو نیټورک دا ملکڼ ته وسیع شوی دی، او لکه څنګه چې زمونږ د ټلیفون په بل کې ټیکسونه راغلل، شاید چې ان قریب به زمونږ د بجلی په بلونو کې هم ټیکسونه شروع کیږي. زمونږ په پراپرټي به هم ټیکس لګي، په کورونو باندې به هم ټیکس لګي، کارخانو باندې به هم ټیکس لګي، په دکانونو باندې به هم ټیکس لګي، دلته به په هر څیز باندې ټیکس لګي. او د دې خلکو زندگی دا به چې کوم دی نو لنډه تنګه کیږي. مونږ به اورېدل کفایت شعاري وي په سایکل باندې به عمران خان صاحب وي چې د فلانکي ملک وزیر اعظم دا په سایکل باندې زی راځي. مونږ وایي زه ټیک ته صحیح ده، مونږ ته به هم بچت شروع شي. نو د سایکل خلاصه کې ګاډي خلا مرسډیز څه کې د 18
کروڑ روپو چې کم دی نو د هغې ګاډي دا راغلل هغه خلاصه کې په هلیکاپټرو کې سفر شروع شو او بیا د قوم سره دا مذاق چې یاره جي د هلیکاپټر خو 55 روپۍ دا چې کم دی نو فی کیلومیټر دا د هغې خرچه ده هلکه د هلیکاپټر 55 روپۍ فی کیلومیټر خرچه چې ده نو بیا تا تر اوسه پورې په دې تیرو خلقو پسې سیاستدانانو پسې دا ټوکې مسخرې ولې کولې چې دوی چې کم دی نو بې ځایه د حکومت وسایل استعمالي او دا کوي او هغه کوي دا ټولې خبرې خلقو ته ګپ شپ معلومې شولې نن راشه هغه عثمان بزدار دی چې د هغه د پروتوکول د لاسه په میاچنو کې په سرکاري هلیکاپټر کې د خپل سخر کره راځي بیا په دقه سرکاري هلیکاپټر کې د یو دوست د پلار تعزیت لپاره راځي او دا ټولې خبرې په ریکارډ باندې موجود دي او بیا د ده دپاره دغه نه چې کم دی نو بای روډ پروتوکول دا درته را رسېدلی دی او په میاچنو کې چې کله دی بای روډ ځي بیا د ده د پروتوکول د لاسه یو ماشومه جابه کېږي ما ته داسې یاد دي لکه دا سات د زرداري صاحب د پروتوکول د هغې د ګاډو نه یو ماشومه چې کم دی نو جابه حق شوې وه عمران خان صاحب په هغې ډېر غټ چې کم دی نو سټیټمنټ ورکړی نن د دغې خپل عثمان بزدار نه دا تپوس نه کوي چې د دې قوم دا ماشومه چې تا ووژله په خپل پروتوکول باندې اخر داسې چرګوړی خو نه دا خو انسان دی د نورو خلقو بله ورځ چې کم دی نو د یو سپي په غاړه کې چا د پی ټي آی جنډه ور اچولې وه او ډس پې چا کړی و مونږ د دې خلاف یو مونږ وایو هېڅ سره ظلم دا نه دی په کار خو په هغه سپي په دغه باندې اکشن واخیستلی شو هغه قاتل گرفتار شو نن ته په عثمان بزدار باندې 302 کیس جمع که کنه اخو د مخکې نه په شپږو مقدماتو د قتل کې انوال دی او د یو قتل اعتراف یې کړی دی او دیت هم ورکړی دی کوم کریمینل خلق چې وو کوم جرایم پیشه خلق چې وو کوم چې د مشرف په دور کې هغوی پاکستان خرڅ کړی د پاکستان هوا ایربیسونه خرڅ کړي د پاکستان ایرپورټونه خرڅ کړي نن هغه خلک راغلل او هغه د عمران خان صاحب په کابینه کې کېناستل په 16 رکنی کابینه کې 12 کسان دا د جنرال پرویز مشرف د دور چې کوم دی نو هغه کرپټ سیاستدانان دي چې هغه رالل او هغه نن دلته د تبدیلۍ دپاره نارې لګوي زما نشي خیال چې څه اچیومنټس دا به دي وکړلی شي او څه به دي ډیلې ورکړلی شي ځکه د ده سره چې کوم ټیم ورک دی هغه ټیم ورک ټوټلی چې کوم دی نو هغه د دوی په وینا باندې د چې بچا ته سرټیفاید ډاکو وي هغه سرټیفاید ډاکو راغی نن دغه شو د چې بچا ته وي د بابر اعوان په باره کې د دوی کم سپیچ و د انکوین په باره کې د دوی کم سټیټمنټ و نو زما په خیال باندې دا خبرې اوس په چا باندې پټ پناه پاتې نه دي دا ټیک د اسټابلیشمنټ ایجنسو زموږ د دې ملک ادارو عمران خان ته حکومت په لاس باندې ورکو اوس چلولی ورلاغي نشي چلی به اوس دی په خپله باندې په خپل قابلیت او صلاحیت باندې به دی چلی او ړمبنو لسو ورځو کې د دې ګراف دومره لاندې پرېوتلو خلق اوس په دې باندې حیران دي چې خدای پاکه دا باقي ورځې دا به څنګه تېرېږي او فرست 100 ډیز وړمبني 100 ورځې چې دوی کوم د قوم سره وعدې کړې وي اقا د قوم دا به ترنه اوس غواړي هغه 1 کروڑ نوکرۍ به ترنه غواړي هغه 15 لکه کورونه به ترنه غواړي هغه 46 روپۍ پټرول به ترنه غواړي هغه 3 روپۍ چې کم دی نو د بجلۍ پر یونټ دا به ترنه غواړي او زما په خیال باندې قوم هغه به اوس چې کوم توقعاتو هغه توقعات هغې به اوس عملي کول غواړي اوسه پورې به تش تقریرونه وو وعدې به وي کنټینرې به وي الزامونه به وو بلیمونه به وو کنځلې به وي اوس په کار دا ده چې دوی خپل چې کم دی نو قوم ته څه ښکاره کړي او قوم ته مخې ته څه وښیي امیر صاحب د خلکو له په پنجاب کې یا په سیند کې په دې ځایونو کې دا مثالونه ورکوي چې یاره موږ صوبه خیبر پښتونخوا چې د هغې پولیس موږ یو مثالي پولیس جوړ کړي دي اول ته کې ادارې چې دي هغه موږ ټیک کړي دي نو په دې کې څومره حقیقت دی لکه تاسو 15 کاله په دغه کې پاتې شوي واقعي په دې ادارو کې داسې بدلون راوستی دی یاره جي پولیسو کې بدلون دا ټیک ته چې په پولیسو کې خپل چې کوم زموږ آی جی پي صاحب راغلی او ناصر دراني صاحب هغه انتهایی پروفیشنل سړی و د خپل وس مناسب هغه په خپل فیلډ کې خپل خدمات کړي دي خو دا خبره چې د پولیسو نه سیاسي اثر رسوخ ختم شوی دی دا خو تاسو وکتل چې د عمران خان د دې اوسنۍ ښځې چې کوم سابقه خاوند و هغه په یو ټلیفون کال باندې یو ډي پی او سسپینډ کوي او هغه چې کم دی نو ټرانسفر کوي تاسو د دې نه معلومه کوي چې دا به څه پولیس سیسټم وي د سره چې دی په خپل ضد او انا باندې هغه چې کم دی نو رول اف لا پولیس ورته دا وایي چې تا دومره اوور سپیډینګ ولې کوه ته په دې چیکینګ پوینټ باندې ولې چې کم دی نو ونه درېدلې او دی ورته وایي زه به تا ټرانسفر کړم نو آیا عمران خان دا سیسټم غوښتلو او ولې دې کوي چې په کې پی کې کې موږ په پولیسو کې دا بهتریانې راوستي دي د ده سره چې د خپل کوم منسټر دی د علي امین ګنډاپور
دا الیمین ګنډاپور په څو مقدماتو کې انوال دی. زمونږ د اسرار الله ګنډاپور چې زما کولیګو ام پی ای و داغه د قتل اف آی آر په دنه کټ شوی. دا اوس چې کوم اکرام الله ګنډاپور شهید کړل شو د قتل اف آی آر په د باندې چې کوم نه کټ کړل شوی او دا په ډی خان کې چې هغه بربند جنې په کوڅو کې ګرځولې و دی اکرام الله په د باندې چې کوم دی نو په دی الیمین ګنډاپور باندې داغه اف آی آر نه کټ شوی او د چې په 2015 په بلدیاتو کې بکسي پټی کړی وي او ډرنک د نشې په حالت کې دوت چې کوم دی نو د گرفتار شو. ډي ای جی خپل ریپورت په ور کړی دا ریپورت ما په خپل کتلې دی. نو د دې دومره مقدماتو باوجود د پولیس څنګه آزاد دي چې د خپل خوا کې ناس یو سړی د قتل په مقدماتو کې ملوث دی او د هغه نشي گرفتارول اریسټ کولای. دا څنګه چې کوم دی نو د مثالی پولیس دی د مثالی صوبه ده. دا خو د ټول قوم لیدلی دي. تاسو په خپل باندې چې کوم دی نو کتلی دي چې دلته کو خلق راوتل دی مخکې ورځو کې او په دیر کې چې کوم دی نو د دې بجلی د پاره په دې اختر کې زنانه راوتلې وي او د دې لوډشډینګ خلاف احتجاج کو. زمونږه په دغه مایندو خويندو باندې الته انسوګیس استعمال شوی دی، الته په شیلینګ شوی دی، الته په لاټ چارج شوی دی، الته په فایرینګ شوی دی باقاعده. نو دا څنګه د مثالی پولیس دی د څنګه صوبه ده د چې په لاهور کې په ماډل ټاون کې چې کم دی نو د طاهر القادری په ملګرو باندې پولیسو شیلینګ کاو د پاغي 15 کال سیاست وکړو. نن د په دوري حکومت کې د پولیس را لګي او زما د دغه پښتنو تر سره پاغي باندې شیلینګ کوي او پاغي باندې چې کم دی نو د فایرینګ کوي د شرم نه ورزي. دا د څنګه مثالی پولیس دی. د عاصمه کې سره غدل په شاباس غړه کې د څنګه مثالی پولیس دي. سړي چرته دي ولی گرفتار نکړل دي شو د ماشومې کچ ماشومې سره زیاتی وشوله. پنجاب کې چې بکله د ماشومې سره زیاتی وشوله د پاغي باندې څومره وخت سیاست کو. نن چې کم دیانو د خپل صوبه کې دا کیس شوه دی او داغه یو نیم کال پوره کېدو والده پاغي کې هیڅ قسم څه پیشرفت دا پکې نشته دی. اوس خو ته لاړ شي د پنجاب خلک په سرو سترګو جاړي. پنجاب خلک په شهباز شریف پسې ارمانونه کوي. هغه ډېر سټینډ بای سړی و. هغه ادارې خپل ټیټ کړی وي. هغه به د شپې د ورځې او په سرپرایز ویزیټونه کول. هغه به خلک بیوروکراسي چې کم دی نو هغه را ټیټ کړی و. دوی خو د بیوروکراسي تذلیل شروع کړی دی. شیخ رشید را لګي او هغه چې کم دی نو د خپل ریلوی یو سینیر افسر ته مجلس کې دنه چې کم دی نو کنزل کوي. فیاض الحسن چوهان هغه را لګي او د سما ټي وي هغه ته چې کم دی نو یعنی دغه کوریج په دوران کې داسې الفاظ استعمالي وي. تاسو د خزو کنزل ورته کوي او استغفر الله العظیم بنچوت کې بچي داسې الفاظ ورته استعمالي یعنی صحافیانو ته. دا خود دي هغه دنه چې کم دینو اخلاقیات دي. زما په خیال باندې دوی چې سویل قوم وست هغه عملی چې کم دینو نمونه هغه د دینه غواړي. دوی به مونږ نټو سپلای ورکاو مونږ د امریکای خلاف یو. د نراشه شاه محمود قریشي وایي وې زه به افغانستان ته زر تر زر دوره کوم او په افغانستان کې د امریکای مفادات په معلوموم او د هغه مفاداتو تر سره کولو لپاره به موږ خپل سګل او جدوجهد دا برقرار ساتو. افغانستان کې د امریکای مفادات څه دي چې دلته انډیا موجودي، دلته د انډیا امبیسي موجودي، دلته چې کوم دینو د انډیا دغه انټيليجنس ایجنسیز موجودي او هغه په پاکستان کې د دهشتګردي کوي. دا د امریکای مفادات دي. نو ته به د امریکای مفاداتو تحفظ وکې ته دا سټیټمنټ ورکې تا تر اوسه پورې سوي ته وسکه. نو زما په خیال باندې چې کوم نهج باندې چې دوی خپل سیستم روان کو هیڅ اکونومیکل پالیسی نشته ده. پکار دا ده چې عمران خان صاحب په خپل ګنټه تقریر کې د دې خبرې ذکر کړی وی چې زما اقتصادي پالیسی بسې دلته گیم چینجر منصوبه سی پیک روانه ده. $50 بلین دا 50 ارب ډالر منصوبه ده. دا د پاکستان تقدیر بدلول شي په اقتصادیاتو کې. داغي مکمل ذکر بالکل نه دی کړی. هغه معاهدات ټول سردخانه ته لاړل. مغربي لابي چې دغه کوشش داو چې سی پیک موږ متاثر کو د هغه د پاره دی خلک دا خلک چې کم دنو سپورټ کاو نن هغه خلک په خپل عزایمو کې کامیابی طرف روان دي. د دوی مونږ به دا چغه والي چې سړو دا چې کم دنو د تهذیب جنگ دی. عمران خان صاحب زموږ سره د تهذیب جنگ کوي. زموږ د لوپټې د حیا دغه عزت دغه جنازه وباسل غواړي. فواد چودري چې راغی وړاندې سټیټمنټ ورکو د چینلو په باره کې هغه دا خبر او کړه چې موږ به د نیوز چینلز په ځای باندې چې کوم موویز او فلمز چینلز دي ډرامې هغه به موږ پروموټ کوو هغه به موږ ډیولپ کوو. زموږ پریورټي چې کم دی نو دا وي. بل ورځ لاغه په جلسه کې ودرېږي او په حجاب پسې خندنې کوي په پرده پسې خندنې کوي. دا خو د شریعت حکم دی. دا خو شاعر الله دی. دا ستاره ریاست مدینه دی. ته په دې کې چې کم دی نو د مدینه د ریاست غوندي قوانین لاګو کې چې پاغه کې ته په شریع احکام پسې خندنې کوي او ټوکې مسخري پاغه پرته کې. نو زما په خیال باندې په کوم نهج او کوم سټیج باندې چې د خپل سیز روان کړي دي دا سیز ناکامۍ طرف ته روان دي. دا چرته هم نشي کامیابی دي. ان شاء الله د پاکستان د قوم به یو خبره چې ورته کوم مونږ کړي دا دوی به په خپل غړیدلو سترګو باندې اینې چې دادی ټیک ویل دا خبره.
دوی به دا خبره کوله چې موږ په انتقامي سیاست باندې یقین نه ساتو. اوس یو څو ورځې مخکې دا خبره چې دا په علاقه کې ګردش کوي بلکې درخواست پکې ورکړی شوی دی دا چې کومو د پی کې ای کیسو دغه د ایم پی ای دی او دغه شانتې د شیر اکبر ایم ایل ای د هغه د زوی طرف نه ویل کېږي چې درخواست ډیپټي کمیشن له ورکړی شوی دی چې په چغرزو کې ورور دی چې هغه حبیبالرحمن خان کود او ټانګوړې نه ټوګې دی که دغه سمومي دی دغه په هغې باندې درخواست ورکړی دی چې دا روډ چې په هغې باندې کار دغه دی رکاو شوی دی حالان کې د هغې پی سی ون او ټینډر او کار پې دغه دی شروع دی. د دې دغه د تاسو په څه نظر ګوئ چې دا انتقامي سیاست دی او که نه دی دلته کې یوازې هلته نه جي زموږ په حلقه کې دلته چې کوم دی نو هم هغې انتقامي سیاست شروع کړی دی. دلته چې په فارسټ کې په واټر شیډ کې کوم کسان په دې غرونو باندې هغوی د څوکیدارۍ فرایض سره انجام کول باقاعده د هغې خلکو لیسټونه شروع شوي دي او هغوی ګوري چې کوم د پی ټي آی ورکر نه وي هغه سړی چې کوم دی نو وباسي او زه به تاسو ته په سلارزو کې په جوړ کې د هغې مثالونه درکم او ما په دې باندې بل ډي صاحب سره خبره هم کړې ده. دلته زما ډرګ انسپکټر ځي او هغه په ټوله ضلع کې واحد هغه سړی ټارګټ کوي کوم چې زما د جمعیت علما کارکن دی هغه ته وایي تاسو سره رواجي لایسنس دی. ما ډیپټي کمشنر صاحب ته ووایي چې 35,000 رواجي لایسنس دي چې هغه په ملکن ډویژن کې استعمالیږي په هغې باندې دا میډیکل سټور چلیږي یو دا نه دی هر میډیکل سټور سره هم دقه چې کوم دی نو رواجي لایسنس دی. یا خو ته د ټولو خلاف چې کوم دی نو تھرو کاروایي وکړه او بغیر د چا د لحاظ ساتلو نه سټریټ فارورډ چې کوم دی نو یو ایکشن واخله بس ما ته به اعتراض نشته دی. خو که ته دا کې چې زما د کارکن دغه بزنس باندې دغه کاروبار باندې او باقي خلک چې کوم دی نو هغې ته ریلیف ورکړي دا مونږ په سیاسي انتقام باندې حمل کوو. مونږ دا ګڼو چې پی ټي آی ځان ته مشکلات دلته پیدا کړي. پی ټي آی پارټي نه ده دا یو هوایي سیز دی خلایي مخلوق راغی او یو شی دلته چې کوم دی نو جوړ کو. مونږ د دې علاقې روایتي سیاستدانان یو مونږ دلته پلار په نیکه باندې په پیړو دلته مونږ سیاستونه کړي دي دلته مونږ سیاست کوو دلته خپله ډله پاره ګوند دا لرو په خپل یو ملګري باندې ګوته اوچتول دا نه منو. انتظامیت هم دا وایو حکومت وقت هم دا وایو او په غلا په لار باندې چې کوم خلق سلیکټ شوی دی راغلي دي هغې ته هم دا وایو چې د دې خپلو خبرو نه په شا شئ. دا ستاسو سره خوند نه کوي. تاسو چې قوم سره کومې وعدې کولې هغه وعدې خلکو سره چې کوم دی نو رښتونې کوي. نن زما په حلقه کې 15 کاله پس د ټرانسفارمرو دپاره چندې شروع شولې. په جومات کې اعلان کېږي وي الله هم خوشحاله که ټرانسفارمر روان دی او پیسې راغونډې کوي چنده ورلکو دې ته ودرېږئ خدمت چې کوم دی نو وکئ او د خلکو ته خپله غاړه خلاصه کړئ چې سبا دپاره د چا په وره کې ودرېدلی شئ ووټ ترېنه غوښتلی شئ. یو سړی چې نن د خپله جیبه پیسې راواخلي او ټرانسفارمر پې سم کړي نو سبا له به دته ته په کومو سترګو باندې وایي چې ما درته ووټ راکړه. یو سړی چې په اختر کې راوځي د اختر په مانځه پسې په پیر بابا کې روډ بلاک شو د اختر په مانځه پسې دا د تاریخ کې فرست چانس داسې راځي. دلته به دې دعوې کولې په اختر کې به بالکل بجلي نه ځي. په اختر کې بجلي د سره چا په سترګو لیدلې نه ده. د ګرمۍ نه خلک مړه شو ماشو خلکو چې کوم دی نو ووژل او غوښې چې کوم دی نو څښا کړلې نو خلک خو دلته داسې په عذاب کې مبتلا دي. مونږ وایو خدایه د دې نوي ناغه پاکستان خو بجلي خو پکې چرته وه حیران په دې چې دا بجلي لاړه چرته اخر دغه تپوس دي د خلک ځان پوه کوي چېرې د 25 جولای پورې خو دا بجلي وه بالکل وه نو د دې نه بعد دا څه چل وشو څه تندر په دې بجلۍ باندې را پرېوتی چې دا څه چل پوښتنې څوک نشته دی چیرمین دې وجه څه ده د تپوس پوښتنې څوک نشته دی د وابډا والا خپل بادشاهت دی. تر اوسه پورې به پی ټي آی والا وي چې مونږ په صوبه کې حکومت دی په وفاق کې د نواز شریف حکومت دی وابډا د وفاق سره ده. اوس خو شکر دی وفاق هم د دوی سره شو صوبه هم د دوی سره شوله ایم این اے هم د دوی شو ایم پی ایم د دوی شو وابډا هم د دوی شوله ایرپورټونه هم د دوی شو او پاسپورټ هم د دوی شو نادره هم د دوی شوله. اوس په دې کې ولې بې قاعدګیانې کېږي. اوس دا بجلي چېرته لاړه مونږ خو په دې باندې حیران یو سم دم سیسټم و ټیک ټاک کار روانو ورځ کې به چېرته 15-16 غنټې لوډ شیډینګ کېدلو خلک ذهني طور هغې ته تیار وو. اوس خو چې کوم دی نو لکه په ورځ کې 4 غنټې بجلي نه وي او چې کله یي هغه هم دومره ولټیج دی چې هغه بلب قدرې نه لګوي په هغې سلاجه نه ګرځي په هغې پنکه نه چورلي په هغې اوبه نه راخیږي. خلک په یو لوی عذاب کې مبتلا دی. زما په خیال باندې دا د الله رب العالمین د طرف نه به هم خامخا په دې خلکو باندې یو وعید وي ځکه دا د دې خلکو خپل عمل دی چې دا پې مسلط شوی دی د پاسه. مولانا صاحب بل وزیر ډیپټي کمشنر مالاکن راغلی او دغلته کې دا یو کلي کچري کړې وه. د دغې کلي کچرو ته تاسو په څه نظر باندې ګجره په دې کې دا کومې مسلې پیش کېږي نه دا خلک غاړې ته ځي او که نه داسې تش ته وخت زیات ستاسو په نظر کې ښه خبره ده مسلې راوچتې شي خو مسلې راوچتول خو دا خو چې کوم نن تر اوسه پورې کلي کچریانې دنیا شوي دي او په کار دا ده وختن فوختن چې کوم هیډ اف ډپارټمنټس دي هغې ته د هغې هغه کمی کمزورۍ کوتاهۍ دا په نوټس کې راوستل کېږي
خو زیاته ذمہ داری د ډیپټي کمشنر ګوره پالیسي ساز سړی نه دی پالیسي دا ګورنمنت جوړي بدلون چې راځي دا په پالیسۍ باندې راځي نو دلته چې کوم دی نو زموږ سره د واوډي صورتحال ستاسو د وړاندې دی دلته په کمپلینټ سیل کې څوک نه وي په شکایاتو سیل کې څوک نه وي چېرته لینک وغورځي کې څوک نه وي ویلونه په خلکو پسې سیوا راځي او ریډینګ چې کوم دی نو د میټرو دا نه کېږي سا کور جوړ کړی دی میټر دپاره داخله شوې ده رشوت یې به ورکوي او په هغې باندې به ورته چې کوم دی نو میټر یې میلاویږي او ډېر په مشکله په تکلیف باندې به ورته میلاویږي او وابډې والا هغوی سره چې کوم دی نو د هغوی سره سټاف نشته دی د هغوی سره اکوپمنټس نشته دی د هغوی سره سامان ورسره نشته دی نو پکار دا ده چې حکومت ته هغه پالیسي چینج کړي او د دې خبرو دپاره مستقل چې کوم دی نو منصوبه بندي ورله وکړي او که نشي کولی نو موږ دا بیا ګزارش کوو چې موږ دپاره هغه زوړ پاکستان ښه دی هغه لږه لږه بجلي چې به پکې وه او یوټیلیټي سټور به پکې کولاو او د بېنظیر انکم سپورټ ښځې اوس بلې خبرې ته واوره د بېنظیر انکم سپورټ پیسې یې بندې کړلې یو غریب کورنۍ له به 3,000 روپۍ چې کوم دی نو دا به ورله راتللې د هغې به پرې هغه چوله دا به پرې بلېدله تاسو ته پته وه ټیک ده په فرض که دا په تیرو ګورنمنټونو کې د هغې سروې شوې ده سروې غلطه ده نو ته ټیک ده هغه ری سروې کا خو پروګرام د بندولو خو تا سره هېڅ قسم جواز نشته دی دا خو غریبانان دي د دې غریبانانو د لکونو خلکو چې کوم دی نو دا پیسې ته بندې دا تر دې سره ښېګړه کې خو ته دې سره چې کوم دی نو زیاتی ورسره کې نو موږ د دې خبرو مذمت کوو یا دا کوم صورتحال چې روان دی دې به څه لکه د دې قوم به څه کېږي چې دا ورځ په ورځ باندې په هغې کې مطلب دا دی چې د هغه غاړې ته خلک چې دې قوم چې دی هغه ځي نو دې به څه کېږي مونږ خو دعاګو یو فی الحال وطن خپل وطن دی خفه کېږو پې بیا هم که پې سلیکټډ وزیر اعظم راغلی دی که پې الیکټډ راغلی دی که په دندۍ سر راغلی که په صحیح سر راغلی دی دعاګو یو د خپل وطن دپاره چې الله د دې وطن مل شي خو دا د دې قوم خپله فیصله وه چې دا تېر 15 ورځې دي ته کومه سزا میلاو شوله مزید د هم دي خپل اعصاب ښه مضبوط کړي نوی پاکستان پته نه لګي چې د هغې سټرکچر به صحیح مونږ خو اورېدلو چې ګورنر هاوس ته به بلډوزر ولاړي او درز به خیږي او ګورنر هاوس دا به چې کوم دی نو راغورځول کېږي اوسه پورې خو مونږ د هغې یو خښت هم راغورځېدلې ونه لیدله بلکې شاه فرمان صاحب پکې بیګا وی خیر دی د ګورنر هاوس کې داسې یو وړوکی غوندې کور کوي که په هغې کې راته چېرته اوسیانۍ موقع میلاویږي نو زه به په هغې کې پاتې کېږم اوسېږم به پکې هسې ګپ شپ دی د قوم سره دا مذاقونه چې په قوم پورې دا ندی په کار وزیر اعظم هاوس کې به نه پاتې کېږو بنیګاله کې به پاتې کېږو نن هغه وزیر اعظم هاوس دی نن هغه پروټوکول دی نن هغه سټاف دی نن هغه سیسټم دی صرف دا تبدیلي پکې راغله چې پخوا به زموږ وزیر اعظم صاحب چېرته په موټر کې ګرځېدلو او اوس چې کوم دی نو هغه په هلیکاپټر کې هغه دپاره ناشته د بنیګاله نظیر راځي او د قوم هغه په فخري انداز کې وایي خان صاحب دا څه خبره ده مونږ غواړو چې تاله مو جیټ تیارې واخیستلی واخله ورله خو بیا به د تبدیلۍ خبرې ماته نه کړې او بیا په سابقو حکومتونو باندې چې کوم دی نو ردونه ماته نه کړې زه به ستا ومنم چې ته د ام کیو ایم نه د کراچۍ په هغې یو چې کوم دی نو کارخانه کې چې 425 کسان سوځولی شوي ژوندي چې ته د هغې چې کوم دی نو انصاف هغې ورساوله ورکړي او ته ام کیو ایم ته د هغې سزا ورکړي تا خو الټا هغې ته دا ریلیف ورکړو چې هلته د اپریشن بند کو په کراچۍ کې بدخوري بیا شروع شوه ټارګټ کلینګ بیا شروع شو په کراچۍ والا باندې خپل ژوند اوس بیا چې کوم دی نو جهنم شو اوس چې څوک کراچو کې دی هغې بیا واپس دلته را روان دي هغه شته چې کوم زوړ قایم شوی امن و امان هغه ختم شو زه به ستا ومنم چې په بابر اعوان باندې 27 ارب روپۍ د کوم دغه چې کوم دی نو کیس په نیب کې روانو زه به ستا ومنم چې ته د دغه خپل سړي نه 27 ارب روپۍ ریکوري وکړې ستا په صفونو کې چې کوم غلط تا ته ډاکوان درغلي دي او هغه چا په ډنډه باندې دروستي دي موږ به ومنو چې ته د هغې نه ریکوري وکړې او وړمبې د هغې نه خزانه ډکه کړي او بیا راونیسه زه خپل قیادت ته تم مخې ته کوم مولانا فضل الرحمن صاحب تا دا ویلي چې په هر حکومت کې شامل دی زه به ستا ومنم چې د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف ته په نیب کې ته په ایف آی اے کې ته په کوم یو اکاونټیبلټي بیورو کې ته کیس جوړی ته په هغې کې کیس جوړ کړه وړمبې احتساب ته زه خپل مشر پیش کوم اکرم خان دورانی پیش کوم خپل قیادت پیش کوم خپل ځان پیش کوم زم 15 کاله د حلقې ام پی اے پاتې شوی یم زما په خیال باندې دا خبرې چې کومې دوی کولې هسې ګپ شپ وي د دقې کرسۍ ته د رسېدلو دپاره وي ستاسو مطلب دی چې پکې دا کومې برنینګ ایشوګانې چې هغه تش دی چېړلې په هغې باندې صرف د اقتدار د کرسۍ ته د رسېدو دپاره دا همدغه خبره ده په دې کې هېڅ شک نشته دی تاسو ټول په خپله باندې ولیدل انشاءالله دا قوم به نور مو ویني که خیر ډېره مهرباني شکریه.